دوستانو دا مخال موږ په سند علاقه کې یو څنګه چې زموږ په علاقه کې د کوز دیر او د بر دیر خبره کېږي نو دلته د کوز سند او د بر سند چېرته چې کچه راځي کشمور راځي او کوز دیر چې کوم دی چېرته چې دې وخت کې موږ ډېر په محفوظ علاقه کې یو موږ راغلي ګلاچۍ ته او ګلاچۍ یقینا دا د سند یو دونه ښکلی ښار تحصیل دا یو سیټي ده چې هلته کې موږ زموږ یو ورور عمران شاه صاحب چې هغه ته موږ د دې علاقې ایس پي او بیا ډي ایس پي صاحب راولېږلو نو هغه دیرې ته چې موږ رالو څنګه چې د پښتنو حجرې ابادي وي یا دیرې ابادي وي د هغه د دیرې مثال چې کوم دی نو هماغه شانته دی چې هر وخت مسلې راځي خلک ځي راځي پرون موږ ناستو یو وایي زما دا مسله بل وایي زما دا مسله خدای پاک د هغه په هغه خوله کې زبان کې چې کوم تاثر اچولی دي نو ټیلیفون سره د هغې مسلې حل شي ډېر زیات مطمئن شو هغه پښتونولي پکې ده هغه ورورولي پکې ده چونکې نن سبا موږ پښتانه اکثریت چې کوم دی موږ کې به دا یو مارش ته چې موږ د یو بل خپې راکاږو دلته کې ورورولي ده دې وخت کې خو زه تاسو ته وایم موږ په دې ګاډي کې 4 کسه ناست وو په دې کې سندي پنجابي بلوچي او پښتون ورور هم ناست وو د هغوی هغه ګپ شپ خو دلته کې هم دا کچې مکاني چې موږ څنګه په پېښور کې خبرې کوو نو دلته هم په دغې ظالمانو باندې باس روان وي او بېګا چې کوم ماشوم بازیاب شوي دي دلته پیرنجر خپل نوم کوي او بل بیا زمونږ د پاکستان چې کوم ټیکهداران دي وي دا په لکو ایکړ ځمکه ده دا په لکو ایکړ ځمکه چې کومه ده غنم کوي او د دې غنمو پیداوار چې کوم دی زمونږ دغه ټیکهدارانو ته ځي او چوکیداران چې کوم دي نو دا د کچې ډاکوان دي نو خو چې هغوی غواړي دا ډاکوان چې کوم دی لکه څنګه چې زموږ په علاقه کې د پکې طالبان دي لکه هلته کې چې کوم سیسټم دی نو دلته کې هم دا خلک ډېر په بد نظر ورته ګوري په دغې باندې باس مباحثه کېږي په دې وخت کې موږ روان بدین ته یو عمران شاہ صاحب سره عمران شاہ صاحب کی حال چال ہے خیریت سر آج ان کا تعریف بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پٹھان بھائی بھی بیٹھے ان کے ساتھ یہ پورا دن ہمارے علاقے میں جس طرح ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے اور وہ بہت خدمت کرتے ہیں عمران شاہ صاحب کا اسی طرح مثال ہے عمران شاہ صاحب رات کو یہ بچہ جو بازیاب ہوئے ابھی ایک دوست نے کہا کہ یہ رانجھا قبیلہ ہے اس کی کوششوں سے بازیاب ہوئے یار جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ بچہ جو بازیاب ہوا انہوں نے جو قرآن کے واسطے اور اٹھائے دے رہے پٹھان پختون برادری نے ان کو قرآن کے واسطے وغیرہ دیے تو وہاں پہ جو اصل میں قبائلی ایریا ہے سارا تو وہاں کے جو قبائلوں نے جنہوں نے بچہ ہوا کیا تھا ان کو الٹیمیٹ جاری کیا تھا کہ آپ بچہ واپس کر دو نہیں تو پھر ہماری جنگ ہوگی تو جہاں تک ہمارے خیال میں ہمیں جہاں تک پتہ چلا کہ یہ بچہ اسی وجہ سے واپس ہوا کہ مقامی قبائل نے بیچ میں انٹرفیئر کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ بچہ واپس کرو معصوم بچہ کیونکہ سامنے جو برادری کے لوگوں نے ان کو قرآن کے واسطے دی تھے اور یہ بچہ جو واپس ہوا ہے صرف قرآن کے واسطے کی وجہ سے واپس ہوا ہے عمران شاہ صاحب یہ تو اتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے پشاور میں بھی پختونخوا سے بھی ہزاروں لوگ اغوا کیے سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں لوگ اغوا کیے مختلف طریقوں سے جو یہ تکنیک استعمال کر رہے ہیں ہمیں دھوکہ کر کے یہاں پہ لا کے پھر اغوا کرتے ہیں اور ہمارے پٹھانوں پہ ابھی یہ قول مشہور ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود اپنے آپ کو اغوا کر رہے ہیں یعنی ہمیں کال کر کے یہاں پہ آ کے پھر ہمیں اغوا کرتے ہیں تو کیوں ان علاقے کے لوگ اس پہ خاموش ہیں یا انتظامیہ یا ادارے دیکھو یہ ساری ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی اپنے لوگوں کو تحفظ دینا تو اسٹیٹ اس میں اپنا کردار ادا کریں ان لوگوں کو تحفظ دے کیونکہ یہ آئے روز یہ واقعات کشمور کی طرف کنکوٹ کی طرف یہ پورا جو ایریا آ رہا ہے پنجاب سے لے کر سندھ کا کچے کا یہ واقعات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں بیچ میں کچھ پہلے تو بہت زیادہ ہو گئے تھے بیچ میں سے دوبارہ کچھ کنٹرول ہو گئے تھے تو ابھی حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں ان کے خلاف کارروائی کرے تاکہ یہ واقعات نہ ہوں اور غریب لوگ محفوظ ہوں یہاں تک کہ یہاں پہ جو مسئلے والے ہیں گاڑی والے ہیں جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ لوگ تک محفوظ نہیں ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی ایک مسئلے والے کو اٹھا کر یہ لے گئے تھے تو کہنے کا مقصد یہ رہا اس میں لائن آف آرڈر گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ لائن آف آرڈر کر اپنا کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے تاکہ یہ واقعات ختم ہو سکیں اور لوگ تحفظ محفوظ ہاتھوں میں رہیں اور تحفظ بے تحفظ کا شکار نہ ہو تحفظ جس طرح عمران شاہ صاحب نے بات کی تو ہمارے علاقے میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ادارے اس پہ خاموش کیے ہوئے ہمارے ساتھ جو ایک پٹھان بھائی پہ بیٹھے رو رقم سے پختونخوا کی
سوات دی دا سوات دی او تاسو سندھی ہے کنه پښتون دی حمزه صاحب چې کوم دی بل موږ راوستي وو چیمس کلی وا او دا ایرور تو یہ ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے انشاءاللہ بدین جائیں گے. بدین میں کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں اس سے پشتوں میں کہہ رہے دشت دی غٹے غٹے دشت دی میں دیکھی چې د یو بوټي شاته کړی کنه نو دا خودلته کې سن کې چې کم دی ډالټا کیږي ډالټا غوډی نه او ورسره چې کم دی نو چاول دا سیله چاول دا د دې پیداوار دی او دا بیا کارخانو تزید دلته کې زموږ ډیر د مردان سواد دیر ثوابه داخل کا آباد دی او دا شیخ ملتون مردان چې مونږ یادو کنه هغه شانته ګلاچې جوړه ده او دا د صدر ایوب خان په وخت کې جوړه ده او صدر ایوب خان دا ګلاچې په یو دغه باندې جوړه کړې و چې یو مثالي بکو بیا چې هغه کومې منصوبې انونس کړې وې دلته ایرپورټ مو نو بیا تیار خواره نور حکمرانان وارل د هغوی هغه منصوبې چې کوم دی مخ وړاندې ونه ساتلې شوې ګلاچې په هغه ځای کې پاتې شوه خو چې ګلاچې ته راننوځي دا په یو داسې طریقه باندې جوړه چې غټې غټې لارې غټ سړکونه او بیا پکې د مینې ډک خلکه په مخونو خنداګانې نو ډېر زبردست خلکه اور بیا عمران شاہ صاحب جیسا بندہ کہ اپنے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے لیکن پیپل پارٹی جمعیت تحریک لبیک جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے دیر پہ آ کی ان کو اپنا مسئلہ پیش کر کے وہ حل کرتا ہے. تو سیاست میں وہ جو شعوری سیاست ہے وہ شائستگی ہے اسی طرح سب کے ساتھ ان کا وہ جو بائی ہے اس طرح ہے. اور پراد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ بدین میں مزید بات کریں گے. شکریہ.